बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दा पख्तून दा पाकिस्तान टेलीविजन सेंटर पे खबर दे ज़े मसास कुर्बा हाज़री प्रोग्राम दे हिंदारा दी वक्त की द बजट खैबर पख्तूनख्वा बजट पास शवे दे खो ज़िमनी बजट कम च रवान कल पर 30 जून पूरी ख़त्मी की द हगी कम इजाफी अखराजात द ज़िमनी बजट पमात के द हगे पहक लदे वक्त की बाकायदा बहस रवान दे और तवक्को दादा नंद असम्बली द एजेंडे तरमखा बजट बाकायदा मंजूर कलेशी 2119 अरब रुपए द खैबर पख्तूनख्वा बजट थे सूबे हुकूमत दा दावल लरी च दा 157 अरब रुपए सरप्लस थे। आया सरप्लस यो दासी हुकूमत च आगे इन्हिसार द वफाकी महसूलात बांधे दे आगे संग पेश कवली शी द दिन अलावा वफाकी बजट च कम पेश कड़े शवे दे आगे पे खैबर पख्तूनख्वा सा असरात थी दोस्तर मेलमानी दे द्वाणा दे सरा द टोलना रेलेवेंट च कमंगतो वेली च आगे सर ताल्लुक साथी बराह रास्त د هغوی د دې بجټ سره دی لومبې زما میلمه دی کاشف سعید صاحب دی د پېښور یونیورسټۍ د اکنامکس ډپارټمنټ کې اسوسییټ پروفیسر دی. ډېره زیاته مهرباني کاشف سعید صاحب تاسو وخت راکړ رالی ستاسو چونکې باقاعده دا بجټ ډېر په نږدې سره ګورئ ډېره زیاته مهرباني. ډېره مننه لیاز بھائی ثینک یو جی. او زما دویم میلمه د سر چیمبر اف کامرس چې د خیبر پښتونخوا د ټول نه غټ د تاجرانو دلته د ناستې ځای د هغوی تنظیم دی او کوم چې کله هم د پاکستان کې د خیبر پښتونخوا د تاجرانو ذکر کیږي نو سر چیمبر اف کامرس د هغې نمایندګي کوي. سر چیمبر اف کامرس صدر د موجوده فضل مقیم خان صاحب ډېره زیاته مهرباني پاکستان ټلویزیون سنټر ته د وخت ورکولو. کاشف سعید صاحب بجٹ یو عجیبه خیبر پختونخوا حکومت د مخمسي شکارو هغه مخمسه دا وه چې موږ دا بجټ چې کوم دی دا نه پیش کوو بیا به ویل کله به څه ویل خو بیا بجټ پیش هم کړی شي بیا دا ویل چې دا بجټ موږ نه منظورو څو پورې چې زموږ د خپل پارټۍ مشر سره زموږ ملاقات نه وي شوی بیا هغه ملاقات هم نه شو بیا بجټ هم په 23 تاریخ د شپې په 11 بجو پورې دا بجټ کې ورسره فاینانس بل هم منظور کړی شي. تر ته وایي د بجټ چې کله موږ د آئین نکات ګورو نو دا آئینی مسله ده دا سیاسي مسله نه ده. لږ راته د ووایي د خیبر پښتونخوا د بجټ آیا سیاسي په دې سیاست ولې کولی کیږي ایز ا پروفیسر تاسو دې ته څنګه ګورئ د اکیډمي یو کس چې یو څیز آئیني نکته ده په هغې سیاست ولې کیږي؟ ډېره مننه لیاز بھائی ثینک یو ویری مچ یو ځل بیا ستاسو د انویټیشن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. داسې دی چې تاسو خپله اشاره وکړه دې طرف ته چې بیسیکلی اټس دا یو ایڈمنسټریټیو ایشو دی. بیسیکلی د پروونشل اسمبلیز چې دي که نه جي هغه کانسټیټیوشنل باډیز دي کانسټیټیوشنل باډیز دي او هغې کې څه بیا چې مونږ دغه ته وګورو جي انټرنیشنل سسټم ته وګورو او انټرنیشنل کانسټیټیوشنز ته وګورو لکه یو کې کانسټیټیوشن ته وګورو پاکستان ته وګورو نورو ته وګورو نو بعض ځایونو کې چې دی جي بعض ځایونو کې چې دی دا ریټن دي بعض ځایونو کې چې دی دا ان ریټن دي خو هغوی چې دی د هغوی چې دی که نه یو هسټري ده هسټوریکل چې کوم ایونټس دي نو هغې بیسس باندې چلیږي. نو دا یو انفارچونیټ خبره ده چې یاره دې ځل دا خبره کېدله چې کېدای شي دا اپروو نشي بجټ اپروو نشي پروونشل او چې بجټ اپروو نشي تاسو ته پته ده چې یاره کې پی چې دی الریډي یو ډېر غمځپلی پروونس هم دی د دې خلک خاص طور باندې مخکې چې دی جي کانفلکټ افیکټډ وو او ډیزاسټر افیکټډ وو اوس چې دی نن سبا چې د کلایمټ چینج ډېر غټ امپیکټ دی نو دا به ډېر غټ نقصان شوی د خلکو دپاره ځکه چې کوم بیسک انسټیټیوشنز دي یا ډپارټمنټس دي هغوی هیلث شو ایجوکیشن شو هایر ایجوکیشن شو نور چې کوم اسینشل ډپارټمنټس دي ډسټرکټ وایز چې کوم جي پروونشل چې کوم مشینري ده په ډسټرکټس کې په تحصیلونو کې نو هغه ټول هغه به مفلوټ شي نو دا ډېره ضروري ده چې د ګورنمنټ چې دی که نه جي د هغې اکټیویټیز هغې بیسک اکټیویټیز لا اینډ اورډر دا ټول رواني. نو دې ځل دا یو خبره شوې وه او دا ده چې اصل کې د خلکو چې دی جي چې کوم برسر اقتدار دي د هغوی دوه هیټس دي یو پولیټیکل هیټ دی بل د هغوی کانسټیټیوشنل هیټ دی. نو اوس دا ټریډ آف چې دی اټس ډیفیکلټ تھنګ چې کله به ته پولیټیکل هیټ اچې او کله به ته ایڈمنسټریټیو چې کوم ستا لیګل ریسپانسبلیټیز دي هغه هیټ به ته اچې او بجټ یو کانسټیټیوشنل هیټ دی او دا پکار دا ده چې یاره په ټایم باندې اپروو شي
په ټایم باندې اپروف شي ځکه چې که دا نه اپروف کېږي نو بیا قانون کې همدا دغه دی چې بیا پکې ایمرجنسي فاینانشل ایمرجنسي بالکل سر کاشف صاحب زه هم دې مقله نور ته پوښتنه کوم خو فضل مقیم خان صاحب د سر چیمبر اف کامرس صدر یې دا راته ووایه یوازې تاسو د چیمبر اف کامرس صدر نه د ملک او بیا خاص کر د صوبې سیاسي حالات هم د لا اینډ آرډر سچویشن دلته چې انتظامی مسلې دا ریګولر ستاسو په پریس کانفرنسز کې د دې یو ښه احاطه کیږي بالکل زمونږ د دې بجټ نه ولې داسې لکه د ماشومانو دغه جوړ کړه چې پاس کوو نه پاس کوو دا چې څو پورې زمونږ چیرمین صاحب نه کې منظور کړی بیا به نه کړي حالانکه څنګه چې کاشف سعید صاحب ویل چې دا یو آئینی مسله ده ته به د 30 جون نه مخکې خپل بجټ پاس کې نو بیا ولې دلته دا بار دا بیانات چې جی دا ورکوم او بیا نه ورکوم او بیا منظوریم بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مننه ټولو کې چې خبره د کسه ده کې لکه زمونږ د کې پی کې بدنصیبې دی د افغانستان سره کاروبار کوي ټرانزیت کولاوم نه کولاوم بندوم نه پرېږدم نو مونږ هغه ځای کې یوه مدعا ده چې تاسو تجارت او سیاست بیل کوي ٹھیک شو جی دلته زموږ صوبایي ګورنمنټ سره دغه مدعا ده چې دا ستا کوم ایڈمنسټریشن پرابلمز دي ستا کوم سیاسي پرابلم دي او ستا کوم فاینانشل پرابلم دي دا ټول سیپریټس دي د یو ورځ بجټ د لیټ کی یو ورځ او دا چې دی ته دا پته وه یا دی دا غلطي کړې وې نو دی ته آرټیکل 134 او آرټیکل 135 دا ورته لاګو شوی به وي دا به هر یو شی ګورنر صاحب ته به ټرانسفر شوی وي ګورنر صاحب وفاق به ټیک اوور کړی وي وفاق خپل چې میاشتو ته بجټ به را پیش کړی دی ته پته لګېده دی به کور ته به خالی لاس به تړي او ولې خپل غلطۍ د لاسه ناسمجۍ د لاسه سیاست به کې نو څه وخت سیاست کې نو د کم د صوبایي انتظامات دي دا به بیل ساتي ته د فاینانشل میټر یو ځای ته دا ټول ګډون یو ځای وکړې نو دا ته بیلتون بیا نشي کولی بیلتون الله به کېږي ته به کور ته ځې نو دا دی ګډ لک دی چې دی ناره خو دکه لګولې وه او دا دی باندې چا پویه والا ورکړله چې دا ناپوهتیا مه کوه دی دا ناپوهتیا ونه کړلو او ځان یې سیف کړلو که دی ځان نو سیف کړی تاسو به کتلي 30 تاریخ نه پس 2 تاریخ دی به کور کې به ناستو ښه په ارام سله دا ولې هر څیز زمونږ په صوبه کې چې کوم دی سیاسي کیږي مطلب ته لکه دا یو بل نقطه چې څنګه چې دا ریاستي انتظامی آئینی نقطه وه بالکل جی اور زه خو دا وایم چې دا دی وی کې موږ د خپل د چیرمین نه تپوس کو پی چیرمین نه تاسو تپوس وکړئ تاسو مشر دی تاسو به کار دا وه چې 1 پوینټ ایجنډا به ساتلې وه خپل مشر د بار راوستو دی سو مینی ټایم سو مشران شو سو مینی ټایم سو خبرې شوې هغه شی په لیډر صاحب په ځای باندې پاتې شو نو لیډر صاحب د پسې دی نن دا پورا کم بچړ دی د لیډر صاحب په نوم باندې کولو چې لیډر صاحب به وایي لیډر صاحب ته خو پته ده بهی تاسو بجټ پاس کوي تاسو لیډر لمنډه وکړئ لیکن چې دا زموږ د کې پی کې خلکو بدنصیبې به وو یا دا ایکټ به شوی و دقسې ولې که زموږ صوبه آلریډي ځپېدلې ده دلته نه کم بهترین برین و هغه بیډلی ډرین شو دومره ووته خلک بار لاړو د دې د افسوس مقام دی دلته ډاکټر انجینیر پړه لیکه کسان دلته پریشانه شو هغې په لاړ شو په لندن کې په پیزا او ډیلیوری بوای ایز ا کار کوي لګیا دا د دې صوبې دپاره او دې صوبه کې د ډاکټرانو د نرسانو د انجینرانو ضرورت دی هغې نه باوجود جاب اپرچونټي نشته دی حاجي ټولو کې لویه بدنصیبي دي نه ټولو کې امپارټنټ خبره ده زموږ صوبه آبادۍ په لحاظ باندې لګه ده او دلته کم ګورنمنټ جابز هغه 7 لک آن اباوټ دي ټیک شو جي پنجاب وړه صوبه ډېره لویه صوبه ده آبادۍ هم په ټول پاکستان کې ټولو کې زیات هلته 4.5 لک امپلایز دي دغه ډېره غټه نقطه ده چې کوم کرنټ بجټ سایډ هغې ته دي کاشف سعید صاحب بجټ د دنیا د مختلفو ملکونو تاسو وخت حوالې هم ورکړلې خیبر پښتونخوا خپل مدن په دې بجټ کې 129 ارب روپۍ دي جی جی اون ریونیو چې کوم ده هغه 129 ارب روپۍ او د بجټ چې کوم دی وایي چې سرپلس ما سره 157 چې کوم دی دا ما سره سیوا دي جی جی په 157 ارب روپو سرپلس بجټ ورکوي بیا چې کله مونږ ای ډي پي ته راشو نو هلته دوی د 177 ارب روپو قرض اخلي ښه جی یعنې ډیولپمنټل بجټ کې هلته لږ راته د ووایه قرض هم اخلي په وفاق هم انحصار دی بیا وایي ما سره ډېرې پیسې دي جي
هغه خبره جی خدا ده چې بیسیکلی IMF سره دا کمټمنټ شوی دی چې یاره څه د دې الوکیشن دی هغې نه به دوی کم استعمالوي خو پرابلم دا دی چې څنګه تاسو ډېر دا راته ووایي دا جی چې کوم د سرپلس ده دا د IMF نقطه ده دا د IMF نقطه ده جی یعنی زه دا دې وخت کې د چې کوم زمونږ بجټ دی دا کې د IMF ډیمانډ شامل دی چې څومره زمان پوهنه ده او چې څو ما اورېدلي دي او چې څه مې ویلي دي جی اپوزیشن دا ټول پروونسز جی دا صرف د KP خبره نه ده دا په سند باندې لاګو دی دا په پنجاب باندې می موست پروبلی او په فدرل ګورنمنت کې بم دا دغه دا فدرل او سند خو ما کتلې پنجاب ما خپل بجټ کتلې نه دی خو سرپلس بجټ چې دا دی هغه کنډیشنالټي ده چې تاسو څه الوکیټ کوي هغه نه به تاسو کم ایکسپینډیچر کوي او KP کیس کې چې دی جی دا هم د 157 بلین چې دی ما په خیال ده سرپلس راځي هغه رنګ خو پرابلم دا دی چې څنګه تاسو وي چې یو خدا په فدرل ګورنمنت باندې ډېر زیات ټوټل انحصار دی د دې 157 بلین چې ستا سیلف جنریټډ ریونیو دا او ستا بجټ چې دی 2.1 پلس ټریلیون دی هغه مطلب دا دی چې تقریبا 1800-1900 چې دی هغه ستا یا به ته فیډرل نه اخلي یا به ته ایکسټرنل سورسز نه اخلي کنه جی نو هغه تقریبا کم از کم چې دی جی کم از کم 90-95% چې دی ستا ډیپندنس چې دی هغه په 93% جی 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 او دې کې چې څنګه تاسو وی جی ټولو نه المناکه خبره ده چې KP تاسو ټینډنسي وګورئ اوس دې باندې ریپورټ راغلي دي څو ورځې وشوې چې دا تیر بجټ شو جی دې کې چې کوم شارټ فال راغلی و expected receipts کې او actual receipts کې هغه تقریبا almost 500 billion 480 billion difference हो जी 480 billion was the difference between what the province got from federal government and what it was supposed to get from the federal government او هغه so چې the estimate او the budget د تیر شوی بجټ کې 1754 او actually receive شوی دی 1273 the 480 billion difference راغلی دی چې کوم NHP دا یا وینډفال اون لیوی دا یا ورسره چې کوم ګیس ریټر د دې نه علاوه دي دا ټول چې شامل کی نو پکار دا و چې 1753 بلین چې دی جی دا په دغه کې سټوري راغلی دا جی په پاکستان ټوډے کې ٹھیک ده او هغه په مطابق باندې پکار دا و چې 1753 ملاو شو تیر بجټ کې 1754 خو ملاو شوی دی 1273 جی 1273 ملاو شوی دی جی نو تقریبا 480 بلین ډیفرنس ٹھیک ده راغلی دی جی جی زه ورځم فضل مقیم صاحب له فضل مقیم صاحب د بجټ چې کوم هدلته دی وخت کې منګ وګورو تاسو وختي یو نقطه اوچته کړله چې د خیبر پښتونخوا وړه صوبه ده ماکسیمم د دې آبادي 4.5 کروڑه ده او په هغې کې مونږ د سرکاري ملازمینو تعداد 9 لکه دی د دې په نسبت سند زموږ نه غټه صوبه ده او سند کې د سرکاري ملازمینو تعداد 5.5 لاک دی یعنی زموږ نه دلته کې زموږ چې کله خپل بجټ ته وګورو نو 680 ارب روپۍ صرف په تنخواګانو کې ځي 195 ارب روپۍ پنشن کې ځي او 539 ارب روپۍ نان ADP ده یعنی دا به د دې سرکاري ملازمینو POL د دوی کرایه د دوی د دفتر د بجلی بل ګیس بل په دې کې راځي خو د بجټ یو لوی حصه دغل تلاړ شي عام سړی د پاره تاسو څه ګورئ څه پاتې دي وګورئ چې اول دی وی زموږ سرپلس بجټ دی ومنله د دې خبره منو 2119 ارب روپے زموږ ټوټل بجټ دی دې کې د 90 یا 92% یا 90% انحصار د وفاق نه فنډینګ دی په کم صورت کې آیلینډ ګیس په صورت کې کم صورت کې بجلی په صورت کې دلته دی وی چې مونږ ته د وفاق نه ریالټي نه ملاویږي نو بجټ کې خو دا ټول منشن شوی دی چې دومره سواره به په پټرول کې ملاویږي دومره سواره په ګیس کې دومره سواره په NFC سر مین شیر NFC ایوارډ دی کنه جی دا ما الا بایفرکیټ کړو چې یو لیمن پوه شي چې NFC څه شی دی NFC میکسیمم تاسو خلک نه پوهیږي دا څه شی دی دا ما ته بایفرکیټ کړو د دې په مت کې مونږ ته رالو نو دیٹ مینس کې وفاق مونږ له دا پیسې راکړي کنه دا پیسې راکړي اور هغه پیسو په صورت کې زموږ دا ټول تنخواګانو زموږ دا ټول سیستم چلی نو دا سیستم چلولو دپاره اور دا کم خجی نمبر اف امپلایز تاسو زیات دی نو دلته به کار دا وه که دلته به پولیس نفري به ډېر وي دلته پولیس نفري دومره زیاته کمه ده چې پولیس والا جزدان په ولاړه باندې ستړي شي هغې باډي شیپ خراب شو
ولې چې هغه خپل د 8 غنټې کار دی هغه 14 16 غنټې 18 غنټې کار کوي نو دیٹ مینس چې دې ځای کې زموږ شارټ فال روان دی د امپلایز نو دا کم یو دا ګوسټ امپلایز دي دا کم امپلایز دي دا ولې دومره امپلایز زیات دي نو دا خو اوس کتل بکار دی دا دی که تاسو نیکسټ پروګرام خالصتاً په دې باندې وکړئ چې د صوبه کې دومره امپلایز دي سرکاري ټي وي کې ناست یو جی نو خیر دی چې سرکار زموږ د سرکار نه یو د پردي نه یو جی خپله کې یو لیکن چې دا شی یو لټون وکړئ چې ورته پولیس را سره کم دی ستا شعبه دا کم دی هر ځای کې شارټ فال دی او بیا هم د امپلایز دومره زیات دي دا چېرته ګوسټ امپلایز خو نه دي ټیک کشف سید صاحب د بجټ ته چې ته وګورو همدغه سوال به زه تاسو نه وکړم زموږ کرنټ بجټ ته یعنی د سرکاري ملازمینو تنخواګانو پنشن کې ډېر ټیک ټاک روان دی دا د سرکاري ملازمینو د واقعي پوزیشن نه خو د دې تقریبا زموږ په صوبه کې د واقع څخه تقریبا 121 120 اټونومس باډیز دي چې پکې یونیورسيټي هم شامل دي زه خو روزانه تاسو خاص کراورم چې یاره پیښور یونیورسيټي کې تنخواه نشته دی اګریکلچر کې تنخواه نشته دی بلکې اوس خو تر دې پورې چې وایس چانسلرانو بل ورځو سټرایک کړی او جلوس یې ویستلی چې زمونږ پنشن نه میلاویږي نو دا چېرته ځي بیا بجټ یادوي جی د بجټ هم چې لکه موږ چې وګورو یعنی د یونیورسيټي وایس چانسلر ایکس وایس سابقه وایس چانسلر هړتال کوي سټرایک کوي چې موږ ته دغه نه کیږي اصل کې ګوري جی دا چې د تر څو پورې یونیورسيټانو ایشو دی نو خدا د چې 2018 اونورډ چې دی کنه جی هغه خو ایچ ای سی از د باډي وچ ګیوز them فنډینګ هغه 2018 والا چې کوم هغه اماونټ دی اوس پورې فریز دی ټیک ده اته کال نورم کم شو او دې کال نورم ما په خیال کم شوی دی جی چې دې وی لګیا دی هغه 65 نو ما په خیال دی 49 نو کې دی تر اوسه صدې 49 وای سو کوئی چې 65 باندې موجود دی ټیک ده کنه بیا پکې دا څه خبر راشي خو برحال اتو کالو کې 2018 to 2025 مطلب هغه په خپل زی ولر دی نو تاسو خپل پته ده چې را څومره انفلیشن شوی دی څومره روپی ډیپریسیشن شوی دی او څومره انفلیشن شوی دی او سرکاري ملازمین تنخواګانې سیوا شوي بالکل جی هغه پکې بل سیوا شوی دي خدا دا چې د دې بیسیکلی دا څه نه دی جی د دې د انټرنیشنل بنچمارکس دي د ایجوکیشن باندې ستا سپینډینګ ستا هایر ایجوکیشن باندې ایجوکیشن او هیلث باندې د آی ایم ایف ډیمانډ دا دی چې تاسو 30% به ایکسپینډیچر وایي آی ایم ایف ډیمانډ کې دی شي خو هغه انګلیش ورته وی یو ورته وی سکرپولس اډهرنس او یو انسکرپولس اډهرنس نو آی ایم ایف دومره سخت ډیمانډ نه دی ځکه چې که سخت ډیمانډ نو بیا خو مسله دومره نه و بیا به زیاتره بجټ خو هغه تاسو پیسې دي یونیورسيټو پیسو خو سکولونو وغیرہ کې خرچ شي کنه هغه یو سپریټ ایشو دی چې سکولونه دومره کولاو شوي دي اکثر ځایونو کې چې هغه ډس فنکشنل دي نان فنکشنل دي یونیورسيټانه بعض ځایونو کې کولاو شوي دي چې هغه ډس فنکشنل دي نان فنکشنل دي نان ریکوایرډ دي کنه چې دا یو لانګ ټرم یو ایشو دی پرابلم دا دی چې لانګ ټرم پلانینګ پکار دی جی لانګ ټرم پلانینګ along with the budget has to feed in to long term planning هغه دلته کې پرابلم دا دی چې نشته یو ځل یو ګورنمنټ بل پکې سر 12 کال د یو پارټي حکومت ته نو زما په خیال نور تاسو مستقل مزاجي څه ته وایي جی زمونږ صوبه خو مستقل زمونږ صوبه خو فورچونټ دا دی لحاظ سره چې را دی کې خو بیا پولیټیکل چې دی جی او ماغه یو ګورنمنت راغلی دی خو هغه کې مینس کې پکې دا کیر ټیکر سیټ اپس راغلي دي سر کیر ټیکر سیټ اپس نه فضل مقیم صاحب لور فضل مقیم صاحب دا سوال دی عمومي توګه د خلکو یا د ریاستي خلکو دی پالیسی چې کومه مستقل مزاجي نه زمون خلک مستقل 12 کالونه بیٹ پاغي باندې ووټ ورکړي وډمبه لکمو به لا غینه ولا سیوا کو اخره کې خو 2/3 نه چې 3/4 کا اکثریت دا سوال په خیبر پختونخوا اسمبلی کې اوچت شو چې کم از کم تاسو خو دا مو وایي چې زمونږ په پالیسو کې تسلسل نشته اټ لیست خلکو خو تاسو له درېمه پیرم ووټ درکړه نو هغه وایي چې زمونږ وزیر اعلی صاحب وایي چې دا زمانه نه تیر وزیر اعلیګان خو لوټه شوي دي ما نه د هغوی تپوس مه کوه اوس دې کې خو زما د عام سړي چې چا ووټ ورکړو د هغه قصور نه هغه خو دوی له ورکړو نو هغه ته ویلي چې یا خو ستاسو د خان ویژن و پرویز خټک د خان ویژن و محمود خان او د خان ویژن کې تم رالي نو هغه وخت چې ویژن چې ټیک و ټیک دی چې اوس تاسو وایي جاتلي دي نو دا نه ټیک مستقل مزاجي باوجود صوبې خپل بنچ مارک چې کوم دی هغه نه دی اچیو کړي جي دا چې تاسو کوېسچن خو ډېر زبردست او ډېر خطرناک دی خطرناک ځکه چې فرست ټینیور
په خالي صوبایي ګورنمنټ کې د دی یو سیکنډ ټینیور د دی وفاق او صوبه کې و ټیک ده ټیک شو تھرډ ټینیور د دی رالو خالي به بیا صوبه کې نو دیٹ مینس کې درې ټینیور په صوبایي کې دی یو ټینیور په وفاق کې هم دی نو کله وفاق کې وو نو چې ډېر شیزونه کم د کې پی کې سره بلانګ کولو لکه ګیس د کې پی کې ګیس هم ډېر و د کې پی کې معاملات هم ښه وو نو دلته موږ سره د پېښور های کورټ آرډر و چې دلته نه د 18 والا نو د 18 کې زموږ آرډر و چې بھائی دلته سی این جی سټیشن نشي بندېدی ولې کې دلته خپل ګیس سرپلس دی ټیک ده ټیک شو چې دغه وفاقي حکومت د دې وفاقي حکومت فرست ټایم په کې پی کې د های کورټ آرډر نه سپرسیډ کړ خپل آرډر امپلیمنٹ کړ چې دا 2-3 میاشتو لپاره بند کړي جسٹ فار نتھنګ اسم نو نن ګیس والا ګرځي چې زما ګیس خرڅ کړي ما سره ګیس سرپلس زه ګیس په چا باندې خرڅ کړم نو کله دی هغه وخت دا پروګرام جوړ کړل او دا ټول سیستم ډیریل کولو دا خو د پېښور های کورټ مرونه منت یو چې چا دا کاروبار بچ کړلو نن گورنمنٹ آف پاکستان وایي چې شکر دی چې په سی این جی دلته چلیږي مونږ ته اپراکسیمیټلی 150 یا 200 ارب روپیز سالانه امپورټ بل کې سیونګ را روان دی نو دا خو آل پاکستان کې هو کنه انډیجنس ګیس بزنس هو انډیجنس ګیس کاروبار هو تاسو ډېر کړو ولې خپل ګیس ګران خرڅېده نن تاسو بلیو وکړئ چې امپورټډ ګیس را روان دی دوی چې موږ نه څوک اخلي نه خپل ګیس رس تر دی بندوي چې موږ نه اغوستو ولا څوک نشي نو تا امپورټ ولې وکړلو ګیس تا ولې غلط اګریمنټ وکړلو چا په ایما باندې دا کار وشو نو وګورئ چې موږ اکثر وایو کې زی راځي دھرنه ورکړو ډي چوک کې نو کله دا مو وایي کنه چې را مخکې شي ډي چوک کې هغه خلکو نه پنشمنټ ورکړو چا د پاکستان مطلب د خرابولو کوشش کړی دی نو خبره چې دا څه ده چې دا د دې تھرډ ټینیور دی او دا د یقینو کې چې د نن مخه کار وکړي لا په خلکو په زړه کې اوس هم لږ خان شته دی ټیک شو چې خان نو کاغل لږ ګرانه خبره شوه لیکن دی به دا کم د دې خپل پارټۍ خلک دی به ته وکاږي ولې دی ډیلیور کوي نه دی به کار ده که دی ښه ډیلیوري ورکړي که نیکسټ ټینیور بیا دی واخلي لیکن دی ته ډیلیوري ورکول د دې مجبورتیا ده ورې نه کړلو نو دا هم ته څنګه چې وفاق لاړو ته که صوبه به ته لاړو ټیک شو کیف سید صاحب بجټ ته چې کده نو تاسو وایي چې زمونږ بجټ زیات انحصار په فیډرل ویزبل پول دی جی جی یعنی د وفاق په قابل تقسیم محاصلو باندې دغه صوبې له خپل حصہ ورکوي که د سو کولو بجټ حصہ ولې وفاق واقعي ده او صوبې له خپل حصہ پوره ورکوي که نه ورکوي او که نه ورکوي نو وفاق هم به په دې جرم کې خاص کر تاسو ګورئ نه د صوبې په دغه کې برابر شریک دی ډېر ښه کوېشن تاسو کو جي او فضل مکین خان صاحب هم ډېر ښه هغه پوینټس منشن کو ډېر ښه پوینټس منشن کو دا که تاسو د شارټ فال وګورئ جي د فیډرل ټرانسفرز کې پی ګورنمنټ ته نو موږ که د 21-22 فسکل ایئر وګورو چې کوم کې فیډرل ګورنمنټ کې فیډرل ګورنمنټ او پروینشل ګورنمنټ یو ګورنمنټ سو نو هغې کې هم تقریبا 100 بلین شارټ فال و چې کوم د کې پی ریکوایرمنټ و هغه فلی چې دی که نه چې کوم الوکیشن او چې کوم ټرانسفرز ریکوایرډ و هغه نو شوي 100 بلین او هغې نه پس بیا لږ زیات شوی دی 150 بلین دی بیا 320 بلین دی دې کال چې دی جی 480 بلین دی کنه جی نو فیډرل ګورنمنټ پکې ظاهر خبره ده ریسپانسبিলিټي شته دی فیډرل ګورنمنټ پکې ریسپانسبিলিټي شته دی هغې ته پکار دي چې خپل دغه میټ کی چې کوم کانسټیټیوشنل ریکوایرمنټس دي او آئینی ریکوایرمنټس دي او بیا کې پی خو چې دی جیو سټریټیجیکلی ډېر امپورټنټ دی او دا ده چې 20-25 کالو نه تاسو ته پته د صورتحال تاسو هغې نه زیات خبره یي چې څه دلته شوي دي او کانفلکټ وغیره هغې ټولو کې هغې کې ډېر غټ ډایمنشنز دي بل نیچرل ریسورسز وایز هم که تاسو وګورئ نو که هایډل شو که ګیس شو که کول شو او نورم چې دی جی کوم منرلز دي او جی هغه سر ته زیاته پته ده تاسو ته زیاته پته ده انډسټریل منرلز هغه ټول دلته کې دي نو پکار دا ده چې یاره فیډرل ګورنمنټ چې دی هغه خپل ریسپانسبিলিټي میټ کړي خو دا ده چې دا اوس ته نه ده دا هغه ټایم نه ایون when they were sitting in the federal government هغه ټایم کې هم چې دی جی دغه کم وفاق پیسې نه ورکولې وفاق پیسې تقریبا هغه ټایم کې سل اربه کمې ورکړي دي انفارچونیټلی جی جی د صوبې بعضې ټیکسونه لکه جنرل سیلز ټیکس شو ود هولډنګ ټیکس شو انکم ټیکس شو دا فیډرل ګورنمنټ د سایډ نه په دې صوبې باندې هم لاګو وي
دا نه چې دا د اسلام آباد تر حده پورې وي دا موږ دوی صوبه کې موږ سوای زموږ قبایلي علاقې د دې نه مستثنا دي. سو یو ټیکس دی 37 AA بالکل لکه د دوی د ټیکس دا یو سیس دی لکه د دې وضاحت وکړي ځکه چې دا صوبې نه لګولې دا د وفاق د خوا دا د وفاق بالکل دا تاسو ټیک وایي دا وفاق د طرف دی 37 AA دا هغه ټیکس دی چې اف بی آر انسپیکټر ته یا اف بی آر کمشنر ته شک وشو که بھائی د دې فایل کې څه ګړبړ دی هغه ته شک وشو یقین نه دی شک وشو هغه ستاسو د اکاونټ نه پیسې هم ځان ته ټرانسفر کولی شي او تاسو له 6 میاشتې قید هم ورکولی شي قید نه پس تاسو نه به اوري که ته څه وایې قید نه پس نو قید نه پس دلته څوک لیونی دی چې خپل کروڑونو روپۍ اربونو روپۍ ولګوي او بیا 2-4-5 کروڑ دپاره هغه چېرته د دې شک راوړو که دې غلا کړې ده یا انکم ټیکس یې سم نه دی ډکلیئر کړی یا غلا هم نه ده کړی لیکن د دې په اکاؤنټ کې هیر پھیر دی او هغه شک په بنیاد کې تاسو د اکاؤنټ نه پیسې هم ټرانسفر کړي او تاسو 6 میاشتې قید وکړي هغه نه پس ته اوري نو ته خو مارکیټ کې بدنام شئ دغه وجوهات دي چې کم پوهه خلک وو هغې په وخت باندې خپل فیکټریانې خرڅ کړلې کاروبار خرڅ کړلو او هغې ووته یو کس اربونو روپۍ وکاږلې لیګل اور الیګل وی باندې هغې وکاږلې هغې لاړو دے آر کوایټ هیپي کم سے کم هغه نه د ملک نه اسپیشلی او د صوبې نه خو ډېر زیات لاړو ولې د چا وس په دبۍ امریکا لندن نو هغه اسلام آباد ته خو لاړو صوبه خو پرېښوده او کم د پاکستان نه لاړو نن زموږ پریس کانفرنس و 37 AA باندې 37 AA باندې هغه و یقین کوئ چې خلک ته ضبط شکارو که مونږ څوک وو څو وایو څو نو پریس کانفرنس ونه شو ولې چې خلک متفق نو هر سړی یېرېده چې چېرته حکومت ما خراب نه کړي حکومت ما خراب نه کړي نو دغه دپاره چې سر یو بل دی کې سوال دا کېږي عمومي په حکومتي حلقو یا اف بي آر سره چې او وایي تاجران ټیکس پټوي خپل ریل ایسټس نه شو کوي نو زه نه پوهېږم تاجر ټیکس پټوي عوام ټیکس نه ورکوي عوام کې تم ناسته دا رورم دی زه هم دا هم دی مونږ ټیکس نه ورکو نو ته خو ماچس اخلې ټیکس ورکې ته سګرټ اخلې ټیکس ورکې پیپسي اخلې ټیکس ورکې کم یو شی دی چا باندې ته ټیکس نه ورکې ښه دا یوه دا به کارخانې نه مال څنګه سوځي د دې اکسایز اینډ ټیکسیشن انسپیکټر خو هلته ناست دی نو مال څنګه څه ووته سر څومره انسپیکټران دي په صوبه کې څومره انسپیکټر کارخانې په سر نه دا هر کارخانې خپل یو ټایم دی یو روټین دی چې دې وخت کې ستا ټرک بوځي هغه وخت هغه انسپیکټر ناست وي هغه ټول چیک اینډ بیلنس ساتي ښه چې دا هر یو شی ټیک ټاک دی چې دا یو اوازه ده چې دا ټیکس جوړ دی تاسو وګورئ تاسو ورې ټیکس ورکوئ مونږ ایډوانس ټیکس جمع کوو هر یو شی باندې ټیکس ورکوو مطلب پټرول اخلو ټیکس ورکوو دا تاسو ته وایي چې ته به پټرول اچې نو ته به بینک انټري به کې نو ته بینک انټري د نه وي کیش ان هینډ ورکې نو به ته به 3 روپۍ لیټر پټرول ګران باخلې نمبر 1 نمبر 2 دا وایي چې ته به لیوي کاربن ټیکس به ورکې 2 روپۍ 50 پیسې ولې کله ته کاربن لیوي ته لګې نو کله تھرو د پاکستان سی این جی په ټاپ باندې چلېده دنیا کې په سی این جی کې اربن اور دا رولر دا موږ په ټاپ باندې نمبر 1 وو دی ولې سی این جی ډېر رول کړله دی ولې سی این جی ماحول چې خو دی سره جناب 500 ارب روپے سالانہ امپورٹ بل کے سیونگ ہو 300 ارب روپے سالانہ آئس نوز تھروٹ و ایئرز د مرض کم دوائیں امپورٹ کرے آگے کے سیونگ ہو گرین انرجی ہوا فرینڈ انوائرمنٹلی ہو کم د دې نارې وې دا زموږ نه دا د دې نارې وې نو د دې نارې غلط ثابت شوی نو دغه خو زه وایم چې اکه خلک د ډي چوک د راوړي هغې له سزا ورکړي چې تا حکومت تا خلک ولې مسګایډ کړلو ټیک ده دی نن ګرځي چې تاسو الیکټریک ویهیکل باندې راشئ اکه زوړ رباب چې دی جی گرین انوائرمنٹ دی فرینڈ انوائرمنٹ دی بھائی هر یو شی منما نو دا خو تا په سی ان جی وار کې هم ویلو تا سی ان جی ورې خرابه کړله نن خپل امپورټډ ګیس امپورټ ګیس کې خپل ګیس د ریزرو د بند کړلو ولې ټیک ده دی دغه چې کوم سوال دی یو فایلر او نان فایلر دا ایشو ډېر زیاته ډسکس جی 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 فضل مکیم خان صاحب نام تاسو کوم چې ډیفینیټلی هغه انډستریالیست نه خو مخه فایلر وي جی جی آیا واقعي د پر فایلر او نان فایلر یو خلک د دې وضاحت تاسو کې یا فایلر نان فایلر مطلب څه دی او د دې فایلر سره چې کوم دی یا د نان فایلر سره به داسې کول دا په دنیا په نورو ځایونو کې هم کېږي جی فایلر نان فایلر خو فایلر هغه دی چې کوم خپل چې دی انول
چې کوم دی هغه سټیټمنټ او چې کوم دی هغه انکم یې هغه اف بي آر ته هغه ورکوي او اف بي آر چې دی هغه نه هغه رنګې ټیکس اخلي که نه جي هغه سیسټم کې که 2-3 کاله هغه دغي نو بیا اکټیو وي نو هغه باندې بیا ټیکس هم کم لګي انکم ټیکس هغه باندې کم لګي نو دنیا کې خو جی لکه څنګه فضل مقیم خان صاحب وایي چې ټیکسیشن دلته کې ډایرکټ ټیکسز هم دي او انډایرکټ ټیکسز هم دي انکم ټیکس چې دی هغه ډایرکټ ټیکس دی نور او جی دا نور انډایرکټ ټیکسز دي او انډایرکټ ټیکسز هم پاکستان کې اولنیزل چې متعارف شوي دي نو ارلی 90s کې چې اولنیزل د اولنیزل 92-93 کې چې کله گورنمنٹ نیګوشیټ کو IMF سره یو لون نو هغه سیلز ټیکس ولګولو GST ولګولا اوکټرا ولګولا هغه مخکې چې څومره ما خیال دی لیول باندې نو انډایرکټ ټیکسز اولنیزل هغه ټایم کې انټروډیوس شو نو خبره داسې دی چې او دنیا کې ظاهري خبره ده خاص طور باندې جی فایلر کېدل ته سیستم کې راشي او سیستم کې راشي او بیا اف بي آر په سیستم کې راشي او بیا چې دی کنه خو چې څنګه دی اشاره وکړه چې که تا شوي یا ټریډر شو یا نور انډسټریالست شو که هغه په دې الجھنو کې زیات تنګولی کېږي یا هغه ته پرابلم جوړېږي نو بیا به څه ایشو وي بیا به دا ایشو وي چې خلک به کاروبارونه وباسي خلک به انډسټریالست همدغه سوال تاسو نه دی دا سوال تاسو سره ډېر ریلیونټ یوازې تاسو د چیمبر اف کامرس د کارخانو یا د غټو نمایندګي نه کوي تاسو د دې وړو دکاندارانو هم نمایندګي کوئ لږ راته وایي د فایلر او نان فایلر په دې کاته کې د دومره چې حکومت ایکسټریم ته لاړې واقعي دا ټیک ده نه جی دا بالکل غلط کار دی نان فایلر څه دی لکه زموږ والد صاحب کله 60 سال پورې د سرکاري ملازم و فیضه فایلر ټیک ده سرکاري کاته ختم شو نور لین دین نشته نو هغه فایلینګ نه سیستم ختم شو اوس هغه نه پس هغه څه پراپرټي خرڅي اخلي نو هغه نان فایلر کنسیډر کیږي نو دا خو د عقل خبره نه ده هغه خو جناب هغه خو 60 سال پورې خپل فایلینګ کړی دی هغه ته ټریک ریکارډ چیک کا هغه چیک کا پراپرټي واغسته نن هغه 70 سال ایج کې یو پراپرټي خرڅي او هغه جی دا خو جی نان فایلر دا خو جی نان فایلر ډیکلیئر شو بھائی 50 سال 60 سال پورې تاسو انجاب یې تاسو خپل شی به فایلینګ کوئ دا ان دیتم ان فایلر ویل د ایز ا ټریډر تقریبا میکسیمم خلک کم ټریډینګ کوي کم کاروبار کوي زما په خلک 99% خلک فایلرز دي ولی هغه نه بغیر بینک اکاؤنٹ نه اوپن کیږي هغه نه لور تاسو ټرانزیکشن نشي کولای تاسو به ټیکس زیات ورکوي نو هر څړې فایلر دی او کم یو دکاندار دی هغه وایف ان فایلر به وي یا هغه په وایف په نوم باندې کور واغسته نو هغه خاوند خو فایلر وکنه تا دا ان فایلر ډیکلیئر کړله تا ولې ډیکلیئر کړله بکار دا کم د دې انکم ټیکس نمبر دی دا خو د فیملی انکم ټیکس نمبر ډیکلیئر کېدل پکار بالکل جی دا هغه سوالونه چې د وخت کې د بجټ په حواله سره چې وفاق خیبر پختونخوا له پورا چې کوم قابل تقسیم محاصل دی هغې نه ورکوي د هغې د وجه صوبه هم مشکلات کوي خو بل اړخته د صوبې هم په 12 کال دی خو څه لانګ ټرم کې دوی د هغې باوجود څه داسې ډیولپمنټل پروجیکټس هغه شان شروع نه کړل کوم چې نورو صوبو په خپلو ځایونو کې شروع کړي دي او د صوبې اړخ یې بدل کړی دی مونږ چې څه ته ټرانسفرمیشن وایو زما دوه میلمانو فضل مقیم خان صاحب د خیبر سرحد چیمبر اف کامرس صدر یې تاسو ډېره زیاته مهرباني ستاسو کاشف سعید صاحب د پېښور یونیورسټي اکنامکس ډپارټمنټ ډېره زیاته مهرباني تاسو پروګرام او وخت سره ته ورسېده خپل کوربه له حاضرۍ له اجازه ورکړئ د الله په امان